السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پښتون بونیری په نوم باندې یو ایډي ده چې پرون د هغې نه زموږ د خو پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې ګستاخانه پوسټونه شوي دي او یقینا چې په هغې سره د ټولو مسلمانانو او خصوصا د پښتنو زړونه ډېر دردولي دي او ټول پښتانه ډېر زیات انتهایی په غوسه کې دي او دغې ایډۍ والا کس چې کوم دی نو پیک ایډۍ جوړه کړې ده او بیا لکه د منګک غوندې کې په سوړه ننوتی دی ورک شوی دی. نو ټولو پښتنو ته مې دا پیغام دی چې بعضې سادهګان وروڼه داسې دي چې هغه دغه ګستاخي په سوشل میډیا باندې شیر کوي، نو مهرباني وکړئ او ځان د دې د شیر کول نه وساتئ، ځکه چې دا نه شیر کېږي نو دا ډېر بهتر ده، بلکې د دې شیر کول چې دی نو هم انسان پې بد ځای ته رسي، نو په کار یې دا مخکې شیر نه کړی شي. دویمه خبره پکې دا ده چې کم یو خوش قسمته پښتون له دا لعین او مردار هم مخې له ورغلی نو چې ګوره چېرته کې ناراسته پې ونه کړي، دا دې نه وایي چې یاره قانون شته دی موږ به یې قانون ته حواله کړو. قانون چې دی نو یو ګستاخ مردار نه کړو، د ټولو نه اول چې دی زموږ دپاره د دې ګستاخ قتل چې دی دا لازمي دی او په دین اسلام کې د ګستاخ دپاره معافي په یو حیثیت باندې نشته دی. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک چې کله مکه شریفه فتح کړله او مکې مکرمې ته داخل شولو نو ټولو بت پرستو ته مشرکانو ته کفارو ته ټولو ته یې معافي وکړله، د معافۍ اعلان یې وکړو. یو سړی و د هغه عبدالله ابن خطول نوم، هغه د کعبې شریفې په غلاف کې ځان راتاو کړی او په کعبه شریفه کې دننه ځان یې پټ کړی، خو دا د نبي علیه صلات وسلام ګستاخ و. نو صحابه کرام راغو نبي علیه صلات وسلام مبارک ته وفرمیل چې د الله رسوله ابن خطول خو ځان د کعبې شریف په غلاف کې رانغښتی دی، په حرم شریف کې دننه دی چې په حرم شریف کې دننه قتلونه کول جنګونه کول دا ناروا دي. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل چې په دې کعبه حرم شریف کې دننه چې د کعبې په غلاف کې ځان هغسې بیا هم مردار کوي. صحابه کرام پسې د یو بل نه مخکې کېدل لاړه پسې او هغه مردار چې د هغه کعبې د غلاف نه یې راښکاره کړلو او پازي کې په حرم شریف کې دننه مردار کړلو. نو عرض مې دا کوو چې دا خلک د کفارو په سازش باندې دا پیغمبر علیه صلات وسلام ګستاخي کېږي، د دې خلکو ایمانونه چیلنج کېږي. نو هر یو پښتون هر مسلمان د دې خلاف اواز اوچت کړي او دا د خپل فریضه وګڼي، داسې نه چې یاره زموږ د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ګستاخي کېږي او مسلمان چپ پاتې شي د صرف منځونه او د سنتو ته کار ویلی. ځکه به امام مالک صاحب فرمایل چې ما بقاء الامتي بعد شتم نبیها، چې د یو پیغمبر علیه صلات وسلام ګستاخي کېږي او امتیان بیا هم ژوندي ګرځي نو دوی ته د ژوندي پاتې کېدلو حق چې دی دا نشته دی چې یار د دوی برټون اول د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام د ګستاخ هغه جواب کوي او هغه به مرداری او که چېرته کې هغه ژوندي ګرځي او دوی هم ژوندي پاتې کېږي دوی ته د ژوندي پاتې کېدلو حق نشته دی. رب ذوالجلال زموږ وسو د ټول ایماني غیرت نصیب کړي او رب ذوالجلال دی دغه ګستاخان چې څومره دی یا د چا په حمایت باندې دا کارونه کوي خدای تعالی دا ټول تباه و برباد کړي او د حکومت یو وخت نه په آخره کې دا مطالبه کوو چې د دې پر زور د دې خلاف خپل اقدامات وکړي او دا سړی دی زر تر زره ګرفتار کړي او مردار دی کې پانسي ولې سره عام ورکړی شي. السلام علیکم ورحمت الله.